أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ننني سبق کې به د دې سورې فاتحې خلاصه د امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمت الله علیه والا بیانوم ان شاء الله. امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمت الله علیه فرمائی چې د دې ټولې سورې فاتحې خلاصه دا ټول سورت د قرآن کریم د تمام مضامینو اجمالی نقشه ده. بس دا د دې سورې فاتحې خلاصه ده. ما ته ګورئ ګلابه امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمت الله علیه فرمائی چې د اسلامی عقایدو اصل الاصول درې عقیدې دي. نمبر 1 عقیده د توحید، نمبر 2 عقیده د رسالت، نمبر 3 عقیده د قیامت د قائل کېدلو. عقیده د توحید څه ته ویل کېږي؟ عقیده د توحید دې ته ویل کېږي چې الله تبارک و تعالی لرا پخپل ذات او تمامو صفاتو کی یکتا وحده لا شریک گنل، دیتا عقیده د توحید ویل کیږي. د الله تبارک و تعالی سره په ذات او خپل تمامو صفاتو کی چال رهم نشریک کول، دیتا عقیده د توحید ویل کیږي. عقیده د رسالت دیتا ویل کیږي چې د حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو واخلې د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری چې څومره هم انبیاء او رسولان الله تبارک و تعالی دنیا ته را لېږلي دي، دا ټول انبیاء دا ټول پیغمبران رسولان برحق او مرسل من الله ګڼل، دیتا عقیده د رسالت ویل کیږي. او عقیده د قیامت د قائل کېدلو دیتا ویل کیږي چې عقیده دا اپناوشي چې یو نا یو ورځ د دې دنیا فنا کېدل دي او د الله تبارک و تعالی مخې ته مونږ کې د هر یو کس پیش کېدل دي او په دغه ورځ باندې به الله تبارک و تعالی مونږ سره زمونږ د دنیا د تمامې زندګۍ د افعالو او د اقوالو حساب اور کتاب کوي. دیتا عقیده د قیامت د قائل کېدلو ویل کیږي. راشئ جی حضرت لاہوری صاحب رحمت الله علیه فرمائی چې د قرآن کریم د تعلیم دو مقصد و. اولنې مقصد د قرآن کریم د تعلیم داو چې د مخالفینو په ذهن کې دا درې عقیدې ذهن نشین او راسخ کړل شي او د دې متعلق چې د مخالفینو څومره شکوک او شبهات دي د هغې ازاله وکړل شي. دا د قرآن کریم د تعلیم اولنې مقصد. د قرآن کریم د تعلیم دویم مقصد حضرت لاہوری صاحب رحمت الله علیه فرمائی داو چې د الله تبارک و تعالی د خوخه د چیدا او د برگزیدا بندگانو په نقش و قدم باندې د الله د خوخو بندگانو په لار باندې
هر کلمه گو او هر مسلمان لرا روان کړل شي او د الله تبارک وتعالى د دین د دشمن د الله د دشمنانو د الله تبارک وتعالى د بارگاه نه د محروم شدو افرادو په نقش قدم باندې چلیدلو نه هر مسلمان اور هر کلمه گوه لرا اوساتل شي. دا د قران کریم د تعلیم دویم مقصدو. نو حضرت لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تا رسالت اور نبوت ملاو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ دوه حصے وي. یو حصہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت والا زندګۍ د هجرت نه مخکې وه، کومه زندګي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 13 سال زندگی وه، او یو حصہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د زندگی هغه د هجرت نه وروسته ده، او دغه زندگی چې کوم دی د 10 کالو زندگی ده. نو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمت الله علیه فرمای چې د هجرت نه مخکې د قران کریم کومه حصہ چې الله تبارک وتعالى را نازل کړي وا، پدې کې عام طور باندې اکثریت طور باندې د قران کریم د تعلیم مقصد اول پیش نظر ساتل شوی و چې د مخالفینو په ذهن کې دا درې عقاید، عقیده د توحید، عقیده د رسالت او عقیده د قیامت د قائل کېدلو راسخه کړل شي، او د دې متعلق چې د مخالفینو څومره شکوک او شبهات دي د هغې ازاله وکړل شي، او د دې د منونکو دپاره د الله تبارک وتعالی په بارگاه کې د دنیا او د آخرت د سرخرویۍ د کامیابی او د نعمتونو د دې توبرک، او څوک چې د دې دریو عقیدو نه انکار کوي هغې د الله تبارک وتعالی د عذاب نه ویرولی شي، هغې ته چې کوم دی د الله تبارک وتعالی د دردناک عذاب دمکی ورکړلی شي. 13 سال زندګۍ کې چې د قرآن کریم کومه حصه را نازله شوې وه، په دغه حصه کې اکثریت طور باندې، عام طور باندې دا مقصد اول پیش نظر ساتلی شوی و، او د هجرت نه وروستو زندګۍ کې چې کومه حصه د قرآن کریم را نازله شوې وه، نو په هغې کې چې کوم دی دا مقصد ثانی چې د الله تبارک وتعالی د برګزیده بندګانو په نقش قدم باندې هر کلمه ګوه لره روان کړلی شي، او د الله تبارک وتعالی د بارگاه نه د محروم شدو افرادو د لارې نه هر کلمه ګوه لره وساتلی شي. په دې دویمه حصه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ کې د قرآن کریم دغه مقصد ثانی دویمه حصه چې کوم دی الله تبارک وتعالی را نازله کړې وه. جی اوس چونکې د قرآن کریم د تعلیم دو مقصدو، دا درې عقیدې، عقیده د توحید، عقیده د رسالت او عقیده د قیامت د قائل کېدلو، دا د مخالفینو په ذهن کې راسخول. یو مقصد د قرآن کریم د تعلیم دغه، او یو مقصد د قرآن کریم د تعلیم دا دی چې د الله د خوښانو په لاره باندې هر کلمه ګوه لره روان کړلی شي، او د الله تبارک وتعالی د دشمن د لارې نه هر کلمه ګوه لره بچ کړلی شي. دا دو مقاصده د قرآن کریم د تعلیم دي، او دا دواړه مقصدونه الله تبارک وتعالی په دې سوره فاتحه کې اجمالی طور باندې بیان فرمایلی دي. ګورئ جی، عقیده د توحید الله تبارک وتعالی په دې سوره فاتحه کې په آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کې بیان فرمایلی ده، او عقیده د قیامت د قائل کېدلو الله تبارک وتعالی په سوره فاتحه کې په آیت نمبر 3 مالک یوم الدین کې بیان فرمایلی ده، او عقیده د رسالت الله تبارک وتعالی په دې سوره فاتحه کې په آیت نمبر 6 صراط الذین انعمت علیهم کې بیان فرمایلی ده، او عقیده او د غرنګي د قران کریم د تعلیم چې کوم دویم مقصد او د هغې اولنۍ شقو، اولنۍ حصه وه چې د الله تبارک وتعالی د خوښو بندګانو په لاره باندې هر کلمه ګوه لره روان کړلی شي،
د دې اجمالی خاکا هم الله تبارک و تعالی په صراط الذین انعمت علیهم کې بیان فرمایلی ده. او د الله تبارک و تعالی د ناخوخو د الله تبارک و تعالی دشمنانو د لارې نه هر کلمه ګوه لره بچ وساتلی شي. د دې اجمالی خاکا الله تبارک و تعالی په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې بیان فرمایلی ده. ګورئ جی الحمدلله ټول تعریفونه لله خاص الله لرضی. ولی دنیا کی دی کائنات کی چې څوک هم د چا هم تعریف کوي سرنګ هم تعریف کوي دا تعریف په حقیقت کې د الله تبارک و تعالی دی. ولی ځکه چې د دې ټول کائنات خالق الله دی، د دې ټول کائنات مالک الله دی، د دې ټول کائنات پرورش کوونکی څوک دی؟ الله دی. نو حقیقت کې لایق د تعریف هم چې کوم دی دغه یو الله دی. الحمدلله ټول تعریفونه د خدای توب لله خاص الله لردی رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. دلته وګورئ پر رب العالمین کې الله تبارک و تعالی عقیده د توحید بیان فرمای. رب العالمین رب د ټولو مخلوقاتو دی. الله تبارک و تعالی په دې ټول کائنات کې د ټولو مخلوقاتو رب دی. د الله تبارک و تعالی نه علاوه بل یو ذات داسې شته چې هغه په دې ټول کائنات کې د تمامو مخلوقاتو رب وي، پرورش کوونکی وي، تربیت کوونکی وي؟ نه. د الله نه علاوه بل ذات داسې نشته دی چې هغه د دې ټول کائنات د ټولو مخلوقاتو پرورش کوونکی وي. صرف او صرف یو ذات د رب ذوالجلال دی چې هغه د دې ټول کائنات د تمامو مخلوقاتو پرورش کوونکی دی. عقیده د توحید چې کوم دی د رب العالمین نه الله تبارک و تعالی ثابت او فرمایله. الرحمن الرحیم چې عامی مهرباني والا دی، الرحیم خاص رحم والا دی. الرحمن د الرحمن معنی ده تام الرحمه، هغه ذات د کم ذات مهربانی د کم ذات رحمت چې عام دی د ټول کائنات په تمامو مخلوقاتو باندې. او یو مخلوق هم داسې نشته دی چې هغه باندې د الله تبارک و تعالی مهربان نه، د الله تبارک و تعالی رحمت هغه ته شامل نه. د دې ټول کائنات په تمامو مخلوقاتو باندې الله تبارک و تعالی مهربان دی. خوا که انسان دی، خوا که حیوان دی، خوا که سړی دی، خوا که ښځه ده، خوا که وړوکی دی او خوا که بوډا دی. الله تبارک و تعالی په ټولو مهربان دی. نو اوس راشئ وګورئ په کائنات کې د الله تبارک و تعالی نه علاوه بل یو ذات داسې شته چې په دې ټول کائنات کې په تمامو مخلوقاتو باندې مهربانه وي؟ نه نه. د الله نه علاوه بل ذات داسې نشته چې په دې ټول کائنات کې په تمامو مخلوقاتو باندې مهربانه وي. او یو مخلوق هم چې کوم دی د هغه د مهربانۍ نه بار نه وي. داسې ذات بل نشته، صرف او صرف چې کوم دی یو الله دی. نو عقیده د توحید د الرحمن نه هم چې کوم دی ثابته شوله. الرحیم خاص مهربانۍ والا دی. د رحیم معنی ده تام الرحمه، هغه ذات د کم ذات مهربانی چې کامل اور مکمل ده. په دې کائنات کې د الله تبارک و تعالی نه علاوه بل ذات داسې نشته چې هغه کامل اور مکمل طور باندې پچا باندې مهربان وي. صرف او صرف یو د الله تبارک و تعالی ذات ته. معلومه دا شوله چې الله تبارک و تعالی وحده ریک ذات. الله تبارک و تعالی سره لکه څنګه چې په صفاتو کې څوک شریک نشته دی په دې کائنات کې، دغه رنګې د الله تبارک و تعالی سره په ذات کې څوک شریک نشته دی په دې ټول کائنات. د توحید الله تبارک و تعالی بیان فرمایله په دې دوه آیاتونو کې. مالک یوم الدین مان مالک د رزق جزا اختیار مختمن د رزق جزا ده واقدار د رزق جزا ده. دی آیت کریمه نه الله تبارک و تعالی عقیده قیامت قائد د دل لکه یعنی بیان فرمای. الکه دې کې ذهن کې یو سوال پیدا کیږي
الله چې تبارک وتعالى ما خلق من یادار واقع د ورځې د جزا ده د ورځې د قیامت ده نو ولې دنیا کې د هر ورځې واقدار اختیارمن اور مالک نه دی سو دے ولی نه دی لیکن دنیا کی چونکہ اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان ته معمولی غونته کی اختیار ورکړی دی دنیا کی اللہ تبارک و تعالی حضرت انسان ته عارضی مجازی ملک ورکړی دی په هر یو شی باندې نو د دې عارضی اور مجازی ملک په وجه باندې دی ظلم اور جهول انسان دعوه وکړه چې زه د دې شی حقیقی مالک ما د خپل ناسمجۍ په وجه باندې د ملک مجازي په ځای باندې د ملک حقیقی دعوه وکړه نو الله تبارک و تعالی فرمایي چلو اے ظلم اور جهول انسانا دنیا کی خطا چې کوم دی د یو شی د حقیقی ملک دعوه وکړه لیکن په ورځ د قیامت بیا به دغه ورځې مالک څوک وي په ورځ د قیامت په چې کوم دی بیا اختیارمن واقدار او بادشاہی د چاوی په دغه ورځ باندې با بیا لکه څنګه چې مسلمان به اقرار کوي چې الله دغه ورځې بادشاہ دی واقدار دی او اختیارمند دی دغه رنګ به چې کوم دی کافر هم د دې خبرې اقرار کوي چې الله تبارک و تعالی دغه ورځې بادشاہ دی اختیارمند دی او الله تبارک و تعالی دغه ورځې واقدار دی نو ځکه رب ذو جلال او فرمایل مالک یوم الدین الله تبارک و تعالی مالک د ورځې د جزا دی واقدار د ورځې د جزا دی اختیارمند د ورځې د جزا دی مالک د ورځې د آخرت دے د قیامت دے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد خاص تعالی نعبد عبادت کو مونگا و ایاک نستعین او خاص تعالی مدد غواړو مونگا اهدنا الصراط المستقیم او خای مونگتا الصراط المستقیم لارنیغا صراط الذین لار دهغه کسانو انعمت علیهم چې نام کړی دی تا علیهم په هغې باندې الکا دیسی نه عقیده د رسالت معلومه شوله عقیده د رسالت څنګه معلومه شوله الله فرمایي صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه کسانو چې انعام کړی دی تا په هغې باندې نو منعم علیهم څوک دي قرآن کریم کې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله من النبیین والصدیقین والشهداء وحسن اولئک رفیقا منعم علیہم کی د ټولو اول ذکر الله تبارک و تعالی د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام فرمایلی دی نو د صراط الذین انعمت علیهم نه عقیده د رسالتم چې کوم دی معلومه شوله او دغه رنګې د قرآن کریم د مقصد ثانی اولنی جز اجمالی خاکه هم چې کوم دی د صراط الذین انعمت علیهم نه معلومه شوله لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې نام کړی دی ته علیهم په هغې باندې خدایا مونږه ستا د محبوبو بندګانو په نقش قدم باندې روان کی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین غیر المغضوب علیهم ندی ها کسان المغضوب علیهم چې غضب کړل شوی دی علیهم په هغې باندې ولا الضالین او ندی هغې بیلارې د مغضوب علیهم نه مراد یهود دی او د ضالین نه مراد چې کوم دی نصارا دی نو مغضوب علیهم ولا الضالین کی د قرآن کریم د تعلیم د مقصد ثانی د دویم جز اجمالی خاکه هم چې کوم دی بیان شوله انشاءالله که الله ته منظور وي آینده درس کې به د دې ټولې سورې فاتحې ربط آیات د امام الاولیاء مولانا احمد علی لاهوري صاحب رحمت الله علیه والا بیان کوم انشاءالله وصلی الله علی النبی الامی وعلى آله وصحبه